سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل یوسفزی مخاطب یم حسب معمول د پېښور نه. که یو طرف ته په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د سکیورټي مسایل چې کوم دي هغه په خپل ځای باندې موجود دي او هغه بحث چې دی هغه د پاکستان د مین سټریم میډیا او د انټرنیشنل میډیا په سرخو کې شامل ده، په هیډلاینز کې شامل دی، کوم چې د وزیر اعلی د هغه بیان نه بعد پیدا شوی دی چې بقول دغه چې د پاکستان اسټابلیشمنټ چې دی هغه ګوډ طالبان چې دی هغه سپورټ کوي. د هغې نه بعد د وزیر اعلی صاحب د طرف نه یا دغه د حکومت یا دغه د پارټۍ د طرف نه څه قسم د وضاحت نه دی راغلی چې دغه ګوډ طالبان چې دي بقول د هغه چې هغه څوک دي او آیا هغه طالبان هم په دغه ګوډ کې شامل دي که نه، کوم چې د پارټۍ د چیرمین د باندې چیرمین په وینا باندې د دوی سابقه حکومت د محمد خان صاحب په دور کې او د جنرال پیز په دور کې د افغانستان نه راوستي او په هغې کې هغه 110 کمانډران هم شامل دي چې هغې ته هارډ کور کمانډر چې دی هغه ورته ویلی کېږي. نو بل طرف ته د پاکستان وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب هغه د خپل ډیلیګیشن سره واشنګټن ته رسېدلی دی. پرون هغه د مارکو روبیو چې هغه د امریکې وزیر خارجه دی د هغه سره ملاقات کړی دی، مذاکرات یې کړي دي او تر اوسه پورې چې څومره د امریکن میډیا بریفینګز راغلي دي یا رپورټس راغلي دي، مارکو روبیو چې دی هغه د پاکستان د وزیر خارجه سره په دغه مذاکراتو کې نه صرف دا چې د پاکستان او د امریکې د کاونټر ټیرریزم په حواله باندې د مزید شراکت دارۍ په فارموله باندې اتفاقي رایې کړی دی، بلکې د پاکستان کردار چې دی د علاقایي استحکام دپاره غي ستایلی هم دی. دا د عاصم منیر صاحب د دورې امریکې نه بعد د پاکستان د امریکې سره د تعلقاتو په حواله باندې دویمه اهمه دوره ده او دغه دورې ته په څه حواله باندې غیر معمولي نشو ویلی او دا هم نشو ویلی چې ګنې په اولني مذاکراتي سیشن کې د هغې څه نتایج مخې ته نه دي راغلي. باقاعده د امریکې وزیر خارجه د پاکستان د کردار ستایش یې کړی دی او د سټریټیجیک پارټنرشپ ته د نور فروغ ورکولو چې دی د هغې عزم ظاهر کړی. هم په دغه ورځ باندې د پاکستان چې کوم طاقتور فیلډ مارشل دی د پاکستان د افواج سربراہ سید عاصم منیر صاحب هغه په بیجینګ کې د چین د نایب صدر او د چین د وزیر خارجه سره ملاقاتونه کړي، د اهم عسکري حکام سره چې دی باقاعده د وفودو په لیول باندې مذاکرات شوي دي او د چاینا میډیا چې کوم رپورټس تر اوسه پورې شایع کړي دي د هغې مطابق په دغه ملاقاتونو کې د پاکستان او د چین په منځ کې د علاقایي امن، استحکام او د پارټنرشپ په حواله باندې اهمه نکاتو باندې تبادله خیال شوی دی، اتفاقي رایه شوې ده. دا ډېره عجیبه صورتحال ده چې په یک وخت پاکستان د چین او د امریکې سره چې دي خپل تعلقات هغه نه صرف دا چې بحال ساتلی دي بلکې دا یو حسین اتفاق دی چې دوه اهم ریاستي شخصیت چې کوم دي هغه به یک وخت د چین او د امریکې په دوره باندې دي. بل طرف ته د ایران پریزیډنټ چې دی هغه د خپل ډیلیګیشن سره په څو ورځو کې اسلام آباد ته را روان دی. دا اهم خبر دی، د هغې لپاره تیاری روان دی او دغه رنګ د افغانستان ډیلیګیشن او د افغانستان د وزیر خارجه امیر خان متقي په قیادت کې هم د اسلام آباد په دروازه روان دی. دا ښایي چې د پاکستان علاقایي اهمیت چې کوم دی عالمي اهمیت په هغې کې اضافه شوې ده. البته دلته کې دا لازمي ده چې په پاکستان کې دننه چې کوم د اندروني عدم استحکام کوم صورتحال دی، خاص کر د بدامنۍ او دهشتګردۍ په شکل کې د هغې د مخنیوي دپاره زموږ ادارې چې دي خاص کر زموږ وفاقي حکومت او صوبایي حکومت چې دی هغه کوم اقدامات وچتوي، ځکه چې په خارجي تعلقاتو په حواله باندې پاکستان ډېر وخت بعد چې دی هغه خپل یو پوزیشن چې دی هغه مستحکم کړی دی. د چاړه غواړي او که نه غواړي خو دغه ګراوند ریالټیز دي او د دغه ریالټیز په بنیاد باندې مزید هم اهم اقدامات چې دي هغه متوقع دي. البته دغه والا کوېسچن چې کوم دی یا دغه والا مسله چې کوم ده تر اوسه پورې پینډینګ ده چې د پاکستان ریاستي ادارې د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د امن دپاره او د افغانستان سره د تعلقاتو په حواله باندې کم اقدامات چې دي هغه اوچتول غواړي یا هغې له اوچتول پکار دي. ډېره مننه.